اعمش رحم الله وی اویا کال زمانه تکبیر اولا نه دی پاتې شوی اویا کال وش زما یاد وی نشیا چیرې امام دی الله اکبر ویلې او زدي رستا ور روان اویا کال وش زمانه دی امام تکبیر دا پاتې نشو ابو العباس رحمه الله وی ما اویا کال په خپل جمعات کې اذان په پابندۍ وکړو اویا کال زمانه اذان دا نه دی پاتې شوی دا دی خلکو دیلا کړی دا تاریخ دیل ذکر کړی چې ما او تا ته ګوره سار له مخې لای چې ته د مانځه نه غافله نشي د مانځه نه چېرته لعنت شي لري اوس خو دوه څاڅکې باران یا لږه خنیه او بس یاره کور کې ناست وي جمیله نظر عامر بن عبدالله رحمه الله بیمارو د اذان आवाज واورېده عامر بن عبدالله کم کسان چې ورته ناست وو ویل ما بوځئ جومات نه مې ویل بوځئ ته وایي انک علیل وی بیمارې ناجوړې څنګه دی بوځو حالات د ځن کدن دی او وی اسمع النداء اذان او رمضان نو وی مالت څنګه گنجائش ته چې اذان دی او موضوع به د الله قبول والدا جواب نکو الله میرا بلی حی علی الصلاة وی منزل رازا حی علی الفلاح وی د کامیابی زیل رازا او زبا کټ کې پروت پلاسونو کې ویو جمعات ته عامر بن عبدالله پلاس کې یو رکعت په امام پسې وکړو په دویم رکعت کې روح ورکو جمعات نه به تمړلا وفات شو دا خلکو زندگی و هغه کې د الله ویره وا او ته دا پته ده چې دا سخته خساره ده د دې ډیر زیات نقصانات دي د مانځه چې دا سړی نه کوي د دې څومره نقصانات دي بیا دی وجنه یو عالم بارکه راضیه اغا فالج والے او فالج اغا عالم ربیعه رحمه الله دا فالج والے نو دا اخپلو شاگردانو تویل ما جمعات لبوزی آده جی فالج والے څنګه دی جمعات لبوزو ناویل اسمع النداء بالفلاح ویزدا آواز اورما چې الله د الله یو مؤذن اذان کوون کې ناره وای چې حی علی الفلاح کامیابی لراش او زبا کټ کې پروتې پالج وهله عالم دایره ور مخ کې سب کې کېنا اوس خو په سردان جمعات نه ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے وی ولو یعلمون کو دے خلق ته پته ولګیدلا ما فی العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا وی کو چرته یو سړی ته پته ولګیدلا چې د ماخوستان او د سحر په مانځ کې څومره ثواب دی وی دا په څلوري راځي د الله نبی وی او بل روایت کې راځي د الله نبی وی هغه خلک چې هغه جمعاتونو ته د شپې زیا په تورتم کې د الله نبی وی دله د قیامت او د قبر درنا زیره ور کوي چې ستا قبر او ستا قیامت برنای چې ته د شپې را روان شوی یا جمعات ته راځي وسی ځنو جمعاتونو کې ټول سپینګری سار دا خو بخلې شوی د سار مونږه اداي زماخه لمن کې ماپ کړي جوړدا پکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای د مؤمن او د منافق په منځ کې فرق دا څه دی صلات الصبح د سحر مونږ مؤمن دا بر سحر مونږ کې حاضر منافقه دا بر سحر مونږ لنه راځي دا زنو هم دا د الله نبی وای بل روایت کې راځي د الله پیغمبر وای ګران منځونه دوا چې دا په منافقانو باندې د حد نه بار ګران دي د الله پیغمبر وای العشاء والصبح یوم خستان دی او یو سار دی دې ماځه ته نشي حاضرې دلې
نو که بیا تساله یو منافق چا ویلو نو بیا مه خفه کېږه ته په جومات کې چا نه لیدلی ځکه د حدیث په بنیاد یې درته ویلي بعضې خلک وایي یاره وایي د دې ملا نه خولې کې وایي بس کافر دی او منافق دی کافر کوي او منافق کوي دی وایي ته د الله نبي 1400 کاله مخکې کافر کړی